أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله عالم دے پمانا دی حروفو تنزيل الكتاب لا ريب فيه تنزيل الكتاب نازل کړلې شوی دی دا کتاب یا نازلې دل د دې کتاب چې دی لا ریب فيه داسې کتاب چې هیڅ شک نشته دی په دې کې من رب العالمین دی د جانب د رب د مخلوقاتنا یعنی نازل کړلې شوی دی د جانب د رب د مخلوقاتنا یا نازلې دل دی د جانب د رب د مخلوقاتنا ام یقولون افتراه آیا وای دوی افتراه چې د ځان نه جوړ کړی دی نبی علیه السلام دی قرآن لرا بل هو الحق من ربک بلکې دې دا قرآن پاک حق د جانب د ربستانا لتنذر قوما د دې دپاره چې ته ویرې هغه قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک چې نه دی راغلی دوی ته څوک یرونکې مخکستانا لعلهم یهتدون د دې دپاره چې دوی پس سملار راشي سملار عمومي الله الذي خلق السماوات والارض الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونو لرا او ځمکې لرا وما بینهما او هاغه سلره چې دی په منځ د دې کې فی ستة ایام پشپغو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا قائم شو دغه الله په عرش باندې ما لکم من دونه نشته د استاسو د بارا بغیر د دغه الله نا من ولی ولا شفیع سوک دوست او نسوک سبارش کونکے افلا تتذکرون آیات تاسو نصیحت نقبلوی آیات تاسو پن ناخلی یدبر الامر من السماء الى الارض انتظام کوي دغه الله د کارونو د اسمان نظم کی طرف تا ثم يعرج الیه فی یوم بیا بخیجی دغه الله طرف تا هر یو سیز په هغه ورځ کان مقداره الف سنه چې دې مقدار د دغه ورځې زر کالا مما تعدون د هغه مدینا چې شمارئ تاسو ذالک دغه ذات چې دغه تدبیر کوونکې ذات دغه نازلونکې د قرآن عالم الغیب عالم دې په پټو سیزونو په پټو رازونو په غیبو والشهادت او پخکارو العزیز الرحیم او دې د غزاد غالب او رحم کونکې الذي دغ الله غزاد دې احسن كل شيء چې ډېر ښایسته کړی دی هر یو سیز خلقه چې پیدا کړی دی دې سیز لرا وبدأ خلق الانسان من طين او شروع کړی دی پیدایش د انسان د خاورنا ثم جعل نسله بے وگرزولو نسل دی انسان
من سلالة من ماء مهین داغ نچور د اوبو حقیرنا داغ خلاصی د سپکو اوبونا ثم سواہو بے برابر کو دی انسان لرا ونفخ فیه من روحه او بیا پوکوخی بے پوکوخلے دے پدی انسان کی د روح پلنا وجعل لكم السمع والابصار والافئده او پیدا کړی دغه الله ستاسو د پارا السمع غوګون لرا والابصار او سترګو لرا والافئده او زړونو لرا قلیلا ما تشکرون ډیر لږ پتاسو کې شکر وباسي وقالوا او يلبدوي اذا ظللنا في الارض آیا هر کلا چورک شو منګ په دې زمګه کې انا لفي خلق جديد نو آیا یقینا یوب من بیا پاغه پیدایش نوی کې یعنی دوباره بیا پیدا کولې کیګو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکی دی دا کافران بلقاء ربهم پاغ ملاقات در رب خپل کافرون کفر کون کی انکار کون کی قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتوفاکم ملک الموت الذی روح قبض کویستاسو ملک الموت حغ پرشتہ دا مرگ الذی حغ پرشتہ دا مرگ وکل بکم چی زموار گرزولے شوید پتاسو باندے ثم الى ربکم ترجعون بیا بخاص رب ستاسو طرفتا واپسی ستاسو وی